بزرگان محترم، ما ستاسو په وړاندې هغه اسباب را شروع کړي دي چې ما وی هغه انسان طلاق ته رسوي. د ټول نه اول د طلاق د پاره سبب دا بې علمي ده، د دین چې کومې اصل مسلې دي د هغې نه خبرتیا ده. دویم نمبر سبب مې د ستاسو په وړاندې د رشتې غلط انتخاب وویل چې انسان د رشتې غلط انتخاب وکړي، مال ته ګوري، د هغه دیندارۍ ته نه ګوري، حسب نسب ته نه ګوري. دا مې ستاسو په وړاندې په تفصیل سره بیان کړله. او دریم سبب مې د ستا په وړاندې دا بیان کړی و، ما وی چې هغه د کوېدنې نه ونیسه تر د ولیمې پورې او د خپې ارتې پورې د قربان شمه د شریعت خلاف چې دوی کم کارونه کوي، او همدغه رنګې د خپله نکاح او واده د کافرانو د تقریباتو سره مشابه کول، چې الله پاک ناراضه کې یو میاشت مخکې نه لګیا یې الله پاک غضب ته دعوت ورکوي. نو چې حضرت صاحب د دقسې په ګمراهو او په ګناهونو کې چې کومه نکاح وشي او په دقسې ګناهونو کې ته یې راولې، نو بیا د هغې په نتیجه کې به تا ته څه سکون او څه راحت به تا ته حاصل شي. دا درې اسباب قربان شمه د ستا په وړاندې ما په تفصیل سره بیان کړل. په دې کې و حضرت صاحب تا ته بیا ما اوږدې خبرې وکړې چې خبره قربان شمه د ستا په وړاندې ما انشاءالله دا برپور اسانه شوله، او په دې هر سبب باندې ما پورا جمعه الحمدلله چې کومه دا خبره دا وکړله چې ستا په وړاندې دا خبرې اسانې شي. نن به انشاءالله ستاسو په وړاندې زه څلورم سبب بیانوم چې هغه انسان مفضي کوي قربان شمه طلاق طرف ته. تیره جمعه مې تا سره مختصر یو وعده کړې وه چې هغه خاوند او ښځه خپل منځ کې د یو بل د حقوقو خیال نه ساتل. دا یو بل سبب دی چې سړی د ښځې د حقوقو خیال نه ساتي او ښځه د سړي د حقوقو خیال نه ساتي، نو خامخام اختلافات به پیدا کېږي. چې اختلافات پیدا شول نو خبره به ځي و طلاقو طرف ته. اصل کې د دې دپاره هم دا بېدیني سبب دی چې انسان د دین خیال نه ساتي، ځان آزاد بولي، نو هغه بیا بلکل د چا حقوق نه ادا کوي. نو په هغې حقوقو کې بیا د ښځې حقوق هم دي، نو چې د ښځې حقوق نه ادا کوي خبره ولاړه د طلاقو طرف ته. نو پته ولګېدله چې قربان شمه دا طلاقو دپاره څلورم نمبر سبب و حضرت صاحب دا په خپل منځ کې د یو بل حقوقو خیال نه ساتلی. خو د دې نه وړاندې زه یو څو خبرې کوم چې ته په هغه خبرو باندې قربان شم ما سره پوه شي. الله پاک دې موږ او تاسو ټولو ته په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي چې د الله د زیړه موږ او تاسو باندې کم احکامات لازمي شوي دي چې د دې احکاماتو خیال ساتئ، نو دا بیا په دوه قسمه باندې دي. یو حقوق الله دي او بل حقوق العباد دي. حقوق الله هغه چې د هغه الله پاک سره تعلق دی هغه به پوره کوي. الله سره تعلق دی، بندګانو سره تعلق د هغې نشته. لکه مونځ کول دي، مونځ د الله حق دی په تا باندې. روژه نیول دي، نو روژه د الله حق دی په تا باندې. زکات ورکول دا د الله تعالی حق دی. و حضرت صاحب حج کول دا د الله حق دی، ته حقوق الله ویل کېږي. دویم قسمه احکامات هغه حقوق العباد دي چې د الله د حق سره په هغې کې د بنده حق هم ملوث دی. لکه غلا کول دي، د یو انسان نه تعلق حقوق العبادو سره دی. و حضرت صاحب یو انسان له دوکه ورکول دي، اناب تول کې کمې کول دي، رشوت اخیستل دي، ګاونډي ته ضرر رسول دي، مور او پلار حق پیژندل دي، د بچو حق پیژندل دي، ګاونډي حق پیژندل دي، رشتہ دار حق پیژندل دي. و حضرت صاحب
جنازې کې شریکېدل دي، یو سړی سلام وکړو د هغه جواب ورکول دي، یو سړی انټي شي وکړو هغې رحمک الله ویل چې هغه الحمدلله ویله. و حضرت صاحب دا ټول حقوق العباد دي. بیا که موږ او تاسو قرآن وګورو، احادیث مبارکه وګورو، د چې څومره اهمیت الله جل جلاله په خپل کتاب کې او رسول الله مبارک په خپلو احادیث مبارکو کې حقوق العباد ته ورکړی دی، نو دومره اهمیت حقوق الله ته نه دی ورکړی. حقوق الله درنه پاتې شو، بس الله پاک ته په جړا شه توبه وباسه، کم شی درنه پاتې شوی د هغې تلافي وکړه. الله پاک غفور الرحیم دی، نو معاف پرې کړي. او که حقوق العباد درنه پاتې شو، نو حضرت صاحب زی به د هغه نه به معافي غواړي. نو په دنیا کې خبره اسانه ده، یا چې هغه در باندې کم حق دی هغه به ورته پوره کړي، خو که خدا ناخواسته دغه حق در باندې پاتې شو، نو دا بیا ځي په آخرت معاملې ته، او په آخرت کې قربان شمه هر سړی محتاج دی، بیا به څوک چاته د یوې نیکۍ ورکولو ته تیار نه دی. دا خپل بچی به در بیا یو نیکي در نه کي، دا خپل پلار به در بیا یو نیکي در کولو ته تیار نه، دا خپله ښځه به هم د تا ته بیا یوې نیکۍ ورکولو ته به تیار نه وي. وجه دا ده چې د آخرت معاملات ډېره زیاته سخته ده، چې د آخرت معاملات ډېره سخته ده، نو هېڅوک بل چاته نیکۍ ورکولو ته تیار ده نه.